غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. سورة مریم 13 نمبر آیات ہے. دیزی نمخ کی اللہ جل شانہ د حضرت یحییٰ علیہ السلام هغه صفات شروع کړو. وی فرمایل چې یو خدا چې دا به یحییٰ وي، دا به ژوندی وي، دی به زندگی تیروي، نوم کې نیک فالي وا بل دته به حکمت حواله کېږي په ماشوموالي کې. دریم فرمای وحنانا من لدنا، دریم دی به نرمي کوي، رحم دلی به کوي په مخلوقاتو باندې. من لدنا زمونږ د طرفه وي. دا څلورم وزکات، دی به پاک دامن وي، با اخلاق به وي. وکانه تقیا، او دی به پرهیزګار وي، د ګناهونو نه به بچ کېدونکی وي. وبرا بوالديه، او احسان کوونکی به وي د مور او پلار سره. ولم يكن جبارا، او نه به وي دی پس مکه باندې ظالم، عصیا او نه نافرمانه، نه به دی ظالم وي او نه به نافرمانه وي. داسې یو ماشوم بدل درو. وسلام علیه، او فرمای امن کی بوي، سلامتیا بوي په د باندې. یوم ولد، هغه ورځ چې دی پیدا کړی کیږي. و یوم یموت، او هغه ورځ چې دی به مړ کیږي. و یوم یبعث حیا، او هغه ورځ چې کوم ورځ باندې خلک دوباره راژوندي کیږي. نو تاسو ته پته ده چې په دریو ځایونو کې انسان دا ډیر زیات محتاج وي. یو کله چې دی پیدا شي، نو ته پیدایش په ټیم کې د سترګې صحیح کار نه کوي، خوله د صحیح کار نه کوي، لاسونه کار نه کوي، خپې کار نه کوي، دماغ کار نه کوي، بیخي محتاج وي. الله جل شانه فرمایي په دغه ټیم کې هم دې محفوظ بوي د شیطان نه. و یوم یموت، او په هغه ورځ هم دې محفوظ وي په کم ټیم کې چې دې مړ کېږي. کله چې د سړي نه دا روح وځي، نو ادم په دغه ټیم کې داسې کیفیت وي چې د هیڅ یو اندام چې دی نو کار نه کوي، نه خپې کار کوي، نه لاس کار کوي، نه ژبه کار کوي. هیڅ اندام د مرګ په ټیم کې بیا د چا کار چې دی نه دا نه کوي. الله فرمایي دا یا په دغه ټیم کې محفوظ وي. و یوم یبعث، او هغه ورځ چې ډېره هولناکه ورځ ده، سخته ورځ ده، د قیامت ورځ ده، د خلقو د راجمع کېدو ورځ ده، د حساب کتاب ورځ ده، د جهنم او د جنت ته د تلو ورځ ده. په دغه ورځ به هم دی چې دی نو دی به محفوظ وي او په امن کې به وي. نو دا و یحیی علیه السلام. مخکې د مریم علیه السلام صفات چې دی نو دا بیانېږي. الله فرمایي واذکر، یاد کا فی الکتاب، په دې قرآن کې د مریم علیه السلام اذ انتبذت، هغه وخت چې کله هغې پناه واغسته یا سیټ ته لاړه من اهلها، د خپل اهل والانه، مکانا شرقیه، یو ځای یو طرف لقیدونکي، یعنې نور طرف ته. نو دا د خپل اهل والانه اخوا لاړه. څه دپاره تلې وه؟ نو بعضې فرمایي چې دا د غسل دپاره تلې وه، بعضې وایي چې نه دا یې سرې انځلو د هغې دپاره تلې وه، او دریم قول پکې دا دی چې نه دا د عبادت دپاره تلې وه. او دغه بیت المقدس کې عیسایان دغه ته ډېره زیاته ترجیم ورکوي. فاتخذت من دونهم حجابا، پس دې ونیولو د دغې خلکو نه حجابا فردا، یعنې د دغې خلکو نه دې یو فرده ونیوله، فرده یې وکړه. نو چې کله دا سیټ ته شوه او فرده کې هم شوه، فارسلنا الیها روحنا، الله فرمایي موږ راولېږلو الیها دې زنانه ته، دې مریم ته، روحنا خپل روح. روح نه مراد فرشته ده چې موږ دې ته فرشته راولېږله، جبریل علیه السلام ورته راولېږلو. هغه څه وکړل، فتمثل لها، لیکن هغه خپل شکل او صورت بدل کړو د دې دپاره چېرې خو زه چېرته د فرشتې په دې شکل کې دته راغلی، نو دا به ګبراو شي، دا به ویریږي. نو د ګبراهټ او د یرې نه د بچ کېدو لپاره هغه خپل شکل او صورت دا بدل کړو.
د انساني شکل کې چې دین دارا بشرا سویا انسان برابر عام انسان په شکل او صورت کې چې دین دی نو چې کله یو سړی یو زنانه ذات وي او بیا پاک دامنم وي او هغه بیا یو فرد کې وي بیا پاره پس یو سړی ورشي چې پاک دامن زنانه وي هغه خامخا د خپل ناموس حفاظت کوي د خپل حیا حفاظت کوي د خپل شرافت حفاظت کوي نو فرمایي قالت اني اعوذ بالرحمن منك ای فرمایي یقینا زګوره فنان سم رحمان ذات سره منك استانا تانا فنا غواړم ان كنت تقيا کچره ته نیک بخت انسان یې کچره ته د الله نه یریدون کې باندې نو غوړې په الله سره فنا نسم ما تسلاس را نوړي نو توای قال انما انا رسول ربك یقینا ذات استاد پیغمبر استاد یما استاد الله استاد رب کوم سره چې تا فناونی ولا زه خو د هغه طرف استازم رسول را لېګلې فرشته را لېګلې پیغام مې راولې دي څه پیغام دې الله د طرفه لاهب لك غلاما زكيا دا چې زه ترکم تا د الله په حکم سره یو نوجوان زکیا ذهین قالت نو چې چا نو عادي کړی وي او نه بد کردار وي نو بل اولاد خو بغیر د واده نه کې دین شي نو ته قالت ان يكون لي غلام ما لپاره بسنګ الکوي ما خو نه واده کړی دی ما خو واده نه کړیو الک خدا واده نه فس کی غلام خدا واده نه فس کی ما لپاره په کوم کیفیت وی الک نه آیا زب واده کوم او کو نه بغیر د واده نه مال الله راځي یا الله جل شانه الک ورکی نو د واده نه بعد ورکی نه ما ته بدالک چرای نو دا به د واده نه غیر راګي نو دا خو خلاف عادت دي نو تعجب یو فرمای ان يكون لي غلام ما لپاره بسنګ الکوي ولم يمسسني بشر ما له چرته یو انسان چې د لازم نه دی راوړي لازم نه دی راوړي نو واده کړی نه می واده کړی دی او نه چرته په غلطه طریقه چاله سره وړي ولم اك بغيا او نه څه بد کردار یم نو چې دوانه نه څنګه به الله مال اولاد راکړي مخکې د فرشته فرمایي چې په دې طریقه به الله تعالی اولاد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين